د قیامت دریم نمبر علامت د سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدل. نو دا قرآن ذکر کړي دي اقتربت الساعة وانشق القمر. قرآن کې راغلي دي چې قیامت نږدې شو. وانشق القمر سپوږمۍ دوه ټوکړې شو، یعنې وشلېدل. نبي علیه صلات وسلام ته د مشرکین مکه راغلي وو. یو روایت کې راځي چې دا مطالبه یې کړې وه چې موږ ته یو غټه نښه وښایه، موږ په تا باندې ایمان. او یو روایت کې داسې راځي چې سپوږمۍ ته یې لاس ونیولو او نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل چې دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کړه، موږ ټول په تا باندې ایمان. نبي علیه صلات وسلام سپوږمۍ ته دا ګوته داسې ونیوله، سپوږمۍ دوه ټوکړې شو. یو ټوکړی په جبل ابي قبیس باندې راغی او یوه ټوکړی په جبل قیقعان باندې راغی. دوی ټول خلکو ننداره کوله، بلکې روایاتو کې راځي چې کوم قافلې والا را روان د هغوی نه به تپوس کېدو د دې مسلې باره کې. هغوی به هم ویل چې او موږ بلکل دا وکتلو، لکه د موجوده خلکو دا ویلی کېدی شي زموږ په نظر باندې نبي علیه صلات وسلام نعوذ بالله جادو کړي. نو د قافلو والا نه پوښتنې وشوې، هغوی هم ویل چې او بلکل دا موږ وکتل. په روایاتو کې داسې هم راځي چې هندوستان کې چې هغه ټایم سره کوم عنوان پراته وو، هغه عنوان هم چې کوم دی دا معجزه د نبي علیه صلات وسلام لیدلې وه. عزیزانو دا د نبي علیه السلام معجزه وه. ټولو انبیاو ته نبي الله پاک معجزه ورکړې ده. د ټولو انبیاو معجزې دا زمیني شیزونو باندې به کار کولو، او د نبي علیه السلام معجزه دا اسمانو شیزونو باندې به کار کولو، او د ټولو انبیاو معجزې دا خوراکي شیزونو کې وو. د نبي علیه الصلات وسلام معجزه دا سپوږمۍ نور ټولو ته رسېدل. دا د قیامت په علاماتو کې دریم نمبر علامت دی د سپوږمۍ شلېدل، او دا نبي علیه الصلات وسلام ته الله معجزه ورکړه.